ابل ورځ په وائټ هاوس کې د امریکای د صدر د ډونلډ ټرمپ او د امریکای چې کوم لیډرشپ ته د غي د یو ډینر پروګرام چې پکې اچانک ډز شوی دی. اوس دا غډه چا کړي دی حواله سره د ډونلډ ټرمپ بیان هم راغلی دی او زموږ د پرایم منسٹر صاحب د شھبازشریف هم یو سټیټمنټ راغلی دی چې سره په دې ویډیو کې شریک کوم کې دی. شي ویډیو تاسو کتلی هم وي چې په وائټ هاوس کې کوم چې د امریکا وائټ هاوس ته پاره کې یو ډینر پروګرام چې پکې ټول د امریکا چې کوم لیډرشپ ته د ډونلډ ټرمپ چې کوم پارټي دا داغه ټول کسان پکې موجود او صدر سے پکې هم موجود چې اچانک پکې ډز شوی دی. نو اوس د دغه ډزو حواله سره ټرمپ ویلي دی چې داسې واقعیا ما د ایران نه د جنگ غټلو نه نشي منې کوله. یعنی د کچره داسې واقعي زموږ په ملک کې په امریکا کې په وائټ هاوس کې دا واقعي شو نو دا زما فوکس دا ایران نه د جنگ غټلو نه نشي هټاوله او زما په خیال د کې ټارګټ زوما ډونلډ ټرمپ ویلي چې کې دې شي د کې زړه ټارګټ وما او د دې واقعي ایران سره تعلق نشته دی چې دا د ایران خلکو نه دا کړی. ایران مطلب کچره دی وای چې د ایران خلکو دا کړی د ایران نو دی کې د ډونلډ ټرمپ خپل بدنامي و چې څنګه بعد ایران یو سړی زیو په وائټ هاوس کې بډازه کوي نو دا خو د امریکا د سکیورټي باندې بیا سوالات چا دیدل کنه. نو دلته صفا په خپل بیان کې ویلي چې دی کې د ایران په دې ډزو کې د ایران سره تعلق نشته دی چې سټیم ډز شوی نو هغه وخت ما وی چې څه چلل زه حیران شوم خو ما خپل سکیورټي والو وی چې د اوازونه لږ خطرناک دي او اکاس چې چا ډز کړي وي هغه گرفتار شوی دی د کیلیفورنیا نه تعلق لري او پوچ گچ ته روان دي سوالات ته شروع دي مکمل پته ډېر زر ولګي چې ولې د داسې کول ولې د په وائټ هاوس کې ډز کولې آیا زه ټارګټ ما یا د شاله سبل ریزن دی نو مکمل پته ډېر زر ولګي ځکه د اغه سوالات شروع دي. ټرمپ خپل بیان کې ډاری کوي چې دا غوړې د ایران د سره تعلق نشته او د دې ډزو مطلب د دې دار چې دای ما د ایران نه د جنگ غټلو نه منکه یا د ایران نه د جنگ غټلو نه د ما فوکس هټاوي نو دې مقصد کې بدای نه کامیابیږي او کوم ډز چې شوی دي نو دې سره د ایران تعلق نشته دی. ولې نشته دا بیان ځکه کولو چې تاسو لموي چې بیا په دای باندې خپل سوالات او چتېدل چې د امریکا سکیورټي دومره کمزوري ده چې یعنی وائټ هاوس ته یو د ایران سړی زی وغالت ډز کوي نو بیا دای په سکیورټي باندې سوالات او چتېدل. خیر زموږ پرایم منسٹر صاحب شھبازشریف هم د حواله سره ټویټ کړی دی. شھبازشریف ویلي دی چې وائټ هاوس کې کومه حادثه وشوه نو په هغې باندې زه ډېر خفه وم او چې کله مې واورېدل چې د امریکای صدر ټرمپ او خاتون اول په دې حادثه کې محفوظ دي نو بیا مې زړه ته ډېره تسلي ملو شوه. بیا خوشحاله شوم چې خلک یې پکې مطلب محفوظ شوی دی. دا زموږ شھبازشریف د دغه د وائټ هاوس ته واقعي حواله سره خپل هم ټویټ کړی دی. په دغه ټویټ کې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ وغیرہ هم منشن کړی دی. جی نو شھبازشریف هم یو قسم لا امریکا لا دغه په فیور کې یو زبردست ټویټ کړی دی. خو خیر وائټ هاوس داسې واقعي چرته په تاریخ کې نه ده شوی چې په وائټ هاوس کې داسې قسم ډز شوی وي نو خلک حیران کړي. خیر دا لیټیسټ اپډیټ سو د دې حواله سره تاسو سره د تاسو خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې شریک کول شئ.